بسم الله الرحمن الرحیم. جرح الکلام اشد من جرح السهام. جرح الکلام د کلام زخم اشد دا زیات سخوي من جرح السهام د غشو د زخم نه. په دې ضرب المثل کې د خبرې او د غشي د زخم کیفیت بیان کړی دی چې د خبرې زخم دا تیز وي او د غشي زخم دا کم وي د هغې نه په درجه کې. ځکه چې د غشي زخم دا صرف په ظاهري بدن باندې او د خبرې زخم او اثر دا په زړه باندې. د غشي زخم دا څه مودې پورې وي بیا جوړ شي، لیکن د خبرې زخم دا نه جوړیږي، دا عمر سره سم وي. او دې باره کې د پښتو یو شعر دی وی پر هر د تورې ښه وي چې به جوړ شي په مرهم، شروک پر هر د ژبې چې وي عمر سره سم. نو د کلام زخم دا د غشو د زخم نه زیات سخت وي. جرح الکلام اشد من جرح السهام. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې جرح دا واحد دی، د دې جمع راځي جروحون معنی د زخم، السهام دا جمع ده او د دې واحد راځي سهمون معنی د غشي. جرح الکلام اشد من جرح السهام د دې ترکیب داسې دی چې جرح مضاف، الکلام مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، اشد اسم تبذیل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، من حرف جر، جرح مضاف، السهام مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د من حرف جر د پاره، جار سره د مجرور نه متعلق شو اسم تبذیل اشد پورې، اسم تبذیل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شی جمله خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.